یو وخت په بنی اسرائیل باندې الله پاک د ایبه نشتیر وستلا الله پاک ایبه ورک کړه او پوسنا ایبه نو وردلا او لوندې نام زکی هغه ایبه وچول شری وکړه فصلینا وچول زناور دل وجه د تند ملشول آخری چې کله انسانونو ته خبره روغلا بن اسرائیل پاغ واخش یو کومو دا خلق موسی علیہ الصلوۃ والسلام ته روغلل او موسی علیہ الصلوۃ والسلام ته ویل چې موسی علیہ الصلوۃ والسلام ته الله پاک رسول وکا امیش فاصلینا آغا وچول امیش زناور پمړول باندې شری وکړه عاملشول امیج انسانونو ته خطرات جوړ شوا ایبن نشتا اے موسی علیہ السلام تو سلام الله پاک نه وغوړه ته خو د الله نبی الله نه وغوړه چې په میج باندې الله برمینه وکړو چې میج باندې الله پاک د رحمت ایبن نازل کو وی چې موسی علیہ السلام خپل قوم دا ټول کوم عرب سلو او بهار یې په منځ باندې ودرولو او ټول الله پاک ته سولینا وکړ الله پاک ته سنتي زوره وکړي په خپل ګناه باندې تبه او وصل شری کړي چې موږ دتمنه په ټیم باندې موسی علیہ السلام الله پاک ته سول وکړو چې یا الله کوم خو مې وروستلای دا او یا الله میشو تو تل منزینا کی یا الله می جوړی په خپل ګناه باندې او یا الله ز سوال کا عاد بن اسرائیل باندې رحمت ابن نازل کا دی الله طرفنا موسی علیہ السلام تا دا الله په حکم کو چې موسی علیہ السلام په دا قوم باندې مو به بروم کړی وای مو به ایبه نازل کړی وای رحمت ایبه من نازل وای خو په دا کوم شی سړی دا سلویش کوله د مون فرمانی کو سلویش کوله مخه پکوي سلویش کوله مون رضا کوي وین رضا کړی کدا سړی سی پر په دا کوم شی وی دام را پر بزا برمینه نکا دام را پر بزا د رحمت ایبه نه نازل وا چې سی پر دا سړای دی دین وتلای نیوي د کوم نه وتلای نیوي د مجلس نه وتلای نیوي وی چې موسی علیہ السلام کوم ته وشو کوما او بن اسرائیلی الله طرف نه حکم شي الله ویای چې هغه سړای دوزی اګوننګور انسان دا سلویش کوله د مون فرمانی کو مخه پکوي د مېدت منی سلویش کوله نافرمانی سلویش کوله الله خپکول الله سیمره لوی ذات تا سیمره الله پاک شفقت معاملہ کو د خپل بندا سره چې یو انسان الله پیدا کړی دی پروي چې خالص په د مو عبادت کو لکه مشتو سیا الله پیدا کړی ایو شیده پر پیدا کړی یو مقصد دی پر چا مقصد ته شیدا الله قرآن شي مشتویل دي چې وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون الله وی چې مو نه دی پیدا کړی دا انسانون دا پریون الا مگر ليعبدون خالص چې د مو عبادت وکړو میجه الله رب عبادت ته پیدا کړی او بن اسرائیل الله پاک عبادت ته پیدا کړی او د مو عزت منه پاش یو نافرمانه یو سالویش کول نافرمانی الله پاک تکړه الله و نه خفاو هغه په وجه سره پټول کوم باندې الله ایبه بن کړی وي پټول کوم باندې الله پاک ورینه بن کړی وي رحمت ایبه بن کړی وي او موسی علیہ السلام کوم ته وی چې هغه سړی دوزی الله وی چې ډایرک بروم کا خود مو عزت منه موسی علیہ السلام بار بار اعلانات کو حسین دی مجلس نه اوزینا آنګور سړی چې کله دغه اوریدل چې الله وی چې زبه برو مکه چې هغه اوزي
ګورانګور سړی په زړه شوی چې یا الله کچیر زن نن ووتله د مجلس نه او ټول کوم ولیدله کوم بني اسرائیل به متویی چې ته خو هغه نافرمانه یې چې د تو د وجې نه میش ځناور مړه شول تو د وجې نه میش فصلونه وچ شول تو د وجې نه میش ته لوی تکلیف ورسېدلو او ټول کوم په مخ به زره سواب و ذلیل به و سپیره به و ټول کوم به من نفرت کو هغه الله پاک ته په پټه باندې په زړه شي الله سره تعلق جوړ کړو الله ته سوال کو چې یا الله زه خو ډېر ګناهګار یم مو ډېرې نافرمانۍ کړې دي یا الله څلوېښت کاله مې ته خفه کړی یا الله ته مې ناراضی کړی یا الله خو زه ډېر عبادت ته پر پیدا کړی مونه نافرمانۍ شوي دي خو یا الله نن مې معاف کړي زه به بیا دا نافرمانۍ بالکل ونه کا یا الله نن زه تباه وبوسه امو تباه یا الله معاف کړي وی چې په دا ټیم باندې چې کله هغه تباه وبوسي وی چې د اسمون طرف نه وی چې بروم شری شو موسی علیه السلام په تعجب شدا چې یا الله د دې څرنګه وکړل دا خو بن اسرائیل ته خو زه بل قسم شو چې دا خو دی وی چې سه پر آکاش وتلی نه وي مجلس نه سک ونه وتلو یا الله بروم دی ویل وکړو دا د څه حکمت وو الله پاک وی ته وی چې د چا دی وجنه مې برون بند کړی وو د هغې د وجنه بروم مې وکړو بیا موسی علیه السلام الله تسول کو چې یا الله دا څرنګه وی چې اتباع وبسله څلوېښت کاله نافرماني کو خو 2 سکند اتباع وبسل ټولې نافرمانۍ الله ختم کړې په 2 منټه یا په 2 سکنډه په تیوي وستلې باندې بیا موسی علیه السلام مې ته وی یا الله مو ته خو وښیه چې هغه سړی سکته چې اول دم سپېرو چې ټول کوم دی وجه نه په باندې بروم نشو او هیڅ دامره نیک دینداره شو چې د دې وجه نه بروم دی واکړو مو ته وښیه یا الله د انسان کیم یو ده الله وی ته وی چې موسی علیه السلام په هغه وخت مونږ وشالو چې مونږ فرمانی کړه ایس خو د مو تبع متوبسلا ایس خو متتبع مسلا ایسی سرنګ د تو توشیا د مو عزت منه مج هم ډیر ګونای نه کی هر جمعه شوی مج نه ګونای نه کیږي صح ګوننګوري خو کچېره میجا د مو عزتونه په اخلاص سره تبع وبوسی الله پاک خپل ګونای نه مخشي کی او زړه صفا کی او خپل ګونای نه الله ته مخشي کی یا الله دا ګناه مې کړی دا یا الله په ګناه مې ماونسي د مو عزت منه الله داسې لوی ذات ته چې ګناهونه دې کړی دی الله به په نکای بدل کو خالی تبع غوړي اخلاص غوړي